اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الآيات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين کریم خدای ته زموږ د ټولو نه راضي شي الله زموږ د ټولو خپل قربت خپل معرفت خپل عظمت نصیب کړي خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل شفاعت نصیب کړي خدای د نبی علیہ السلام مبارک الله سم د خوځ کوثر وب نصیب کړي الله دا څومره حضرات راغلي دي یا راضي با مین دي خوین دي راغلي دي الله تعالی دې ټول په زړونو باندې الله ته قادر الله دې چې هر قسم کم جائز حوائج او مقاصد دي الله د خپل در نه الله برابر وګرځي الله کوم خلکو چې خدای ماته ټلیفونونه کړی دي ماته د دواګانو درخواست کړی دی خدای دا غي په تفصیلات باندې او دا غي په ضرورت باندې خدای ته عالم خدای نه چا دا ضرورت ده چې بیماران دي یا کورونو کې بیماران دي الله غي ته کامل صحت ورکړي د چا دا ضرورت ته چې په بار ملکونو کې دي او الته د قارونو چې دنو اخرابه دي الله تعالی دې وتعالى کې واسع پلا حلال رزق نصیب کړي د چا چې دنو طلب د علم دي الله دې وتعالى علم با عمل ورکړي بچا باندې قرضونه دي الله تعالی دې ولا قرضونه خلاص کړي د چا چې دنو آغا نوکرای نشته دي الله دې وتخینو کرای ورکړي د چا رزق تنگ دی الله تعالی دې وته واسع پراغ رزق ورکي چا خپل کورونه نشته دی الله دې غي خپل کورونه ورکي دا څومره زموږ طالبان رونه دي خدای دې ټول عالمان عاملان مخلصان کې الله دې ټول د دین خادمان کې الله دنیا د دې خادمه کې د دې سینې د قران مجید علوم ته کولاو کې زموږ په درس کې چې څومره حضرات شورون دا لویه سلسله در روان دي اوس وفات شوي دي زموږ طالبانو کې ډېر ملګري وفات شوي دي الله تعالی دې د هغوی کامل مغفرت نصیب کړي د هغوی قبور دې الله منور او معطر وګرځوي زموږ په مشرانو کې کوم مشران موږ سره درس کې شریکو وفات دي الله تعالی دې کامل مغفرت نصیب کړي زنانو کې ډېرې خویندې میندې ویې به اوس وفات دي الله تعالی دې مرکز منور او معطر وګرځوي چا به ختم کې هر قسمه امداد کړی دی یا لګیا دي خدمت کوي الله تعالی دې وته د دنیا او د آخرت خیر او خوشحالي ورکړي الله تعالی دې د هر قسمه آفات او نو ساتي د چا په کورونو کې چې د اختلافات دي الله تعالی دې محبت سره بدل کړي الله دې د هر قسمه شرور او زموږ ټول حفاظت وکړي کریم خدای زموږ خپل او خود پیغمبر آقا نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې دا کم خیرونه وغوښتي دي الله موږ ټولو ته خیرونه راکړي د کم شرورونه چې پناه غوښتې ده الله هغه ټولو شرورونه موږ ته پناه راکړي الله به ټول عمر کې خدای یو آن یو لحظه په یو ذره څیز باندې خدای موږ یو انسان ته محتاجه کړي خدای زموږ احتیاج الله صرف خپل ذات سره وتړي الله موږ ته خپل قربت او معرفت راکړي الله ته زموږ نه راضي شي څوک چې طالبانو سره چا ولا ډوډۍ وکړه چا ولا پیسې راړې چا سره راړل چا چې هر قسمه خلوص او محبت کړی الله دې وته دنیا او آخرت خوشاله ورکړي چا د طالبانو امداد کړی خدمت کړی الله دې وته دارین خوشاله او برکتونه نصیب کړي زموږ دا څومره ملګري چې د درس کې خصوصا شریکو الله دې ټول نیک بخت او خوشبخت او ګرځي کم چې پکې علماء کرام دي الله تعالی دې هغوی ته په آینده کال کې مستقبل کې ښه تدریسونه ورکړي او الله تعالی دې د دین خدمت والی او خدای دې ورته قبولیت او مقبولیت دواړه ورکړي او الله دې راضي شي او چې کوم طالبان رونه دي خدای دې عالمان عاملان مخلصان کړي الله دې د دین خادمان کړي زموږ د سټوډنټان د سکول چې کوم دی دي کې ډېرونه پابندۍ سره راځي الله تعالی دې د خپل مور او پلار د سترګو دپاره یخوالی وګرځوي خدای دې په دې ملک کې دا څومره ادارې چې دي په هرو غټو ادارو کې دي الله تعالی د دې نه د دې ملک او د دین دپاره خدمت والی خدای دې الله تعالی دې د خپل مور او پلار د سترګو یخوالی وګرځوي
زمون قاری سے الله دې دې په عمر کې برکت واچي الله تعالی دې دې دا خوا کې چې دا کم ځای بجوړیږي مدرسه د بناتو د پاره الله تعالی دې ول غیبی اسباب مقرر کړي الله تعالی دې په احسن انداز سره برابر کړي زمون الته مرکزی مدرسه بچ کوم آبادی کی مرکزی خانقاه الله دې په خپل فضل او کرم سره دا در شیخ سے په عمر مکی چې دنو د هغې تعمیراتی او تعلیمي دواړه چې دنو آغا سلسلي عروج ته ورسي الله زموږ د ټولو نه راضي شي خدای بس ته عالم چا چې راته د دعاګانو ویلي دي د هغې د ټولو دعاګانې قبولې کړي او زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وألحقني بالصالحين سورہ قدر دا مکی صورت ہے و ترتیب دا تلاوت کے دا پس دا سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق دا 97 نمبر دے او په ترتیب د نزول کې دا 25 نمبر دے نازل شوه دے پس د سورہ عبس و تولى د دې سورۃ د ماقبل سره آسان ربطا دے چې په ماقبل کې اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم د قرآن مجید د ابتدائی وحی آغاز ذکر اس بدی صورت کے ہم د قرآن مجید د نزول ذکر ته چې الله وی دا ما په یو شپه کې نازل کړی دی چې هغه شپه د لیلة القدر ده او ما سر کې تاسو ته ویلو چې ونزول القرآن علی 3 مراتب د قرآن مجید نزول دا په 3 مراتبو کې شوی دی دا دې دا چې کوم ان انزلناه فی لیلة القدر کې کوم نزول یادای دا هغه نزول له چې کوم د لوح محفوظ نه بیت العزت ته شوی دی ښا بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي اغذات انزل ليله القدر چراویلی کا لیلۃ القدر الرحمن اللہ عام مہربانی کون کے دے بجعل لیلۃ القدر لهذه الامه دی امت تعالی لیلۃ القدر نصیب کو اور رحیم دے اللہ تعالی بنزول الملائکۃ فیها کہ اللہ نزول ملائکوں کو پدے گے یوزل دو جہان سردار آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خپل صحابہ سره ناستو نبی علیہ السلام د بنی اسرائیل د یو عابد تذکرہ وکړه چې په بنی اسرائیل کې یو کسو هغه زر میاشتې چې دنو د الله په لار کې jihad وکړ بیا هغه زر میاشتې د الله په لار کې چې دنو ولاړ بو قیام به کول هر ټول شپه به عبادت کو یا زر کال صدقې زر میاشتې صدقې ورکول داسې نبی علیہ السلام داغه مختلف احوال ذکر کړ بیا په یو بل مجلس کې د دو جهان سردار فرمایل چې زما د امت عمر ما بین 60 و 70 زما د امت عمر د شپېتو د اویاو میاس کې وي د اویاو نه ډېر کم خلک چې هغه برزي عام طور په اویاو کې دن د نبی علیہ السلام امتیان دیږي د شپېتو نه اوچتیږي او د اویاو نه دن د نبی دا اورج عمر د رسول الله د امت ته د چې کله صحابه کرام دا واوریدل مخ ته بل خبره اوریدلې و نو صحابه په ځل کې دا خبر رااله نبی علیہ السلام نے تپوسو وکړ چې یا رسول الله زمون خلق عمر دی نو دا هغه چې څومره عبادت کو دومره هم نشو کوله نو الله جل شانه د تسلی د امت د پاره د صورت نازل کو الله فرمای ان انزلناه بیشک من نازل کړه دے هو دی قرآن مجید لرا فی لیلۃ القدر
پشپه د قدر کې، پشپه د عظمت کې. د شپه د عظمت، شپه د قدر دیتا د عظمت شپه ده. او زمونږ د صوبه سرحد شاه ولی الله رحمت الله علیه ته وتوی زینت المحدثین مولانا نصر الدین غرغشتوی رحمه الله د مشکات شریف په حاشیه کې فرمایي چې دا انا انزلناه فی لیلۃ القدر، دا لیلۃ القدر چې کوم دنو دی ته لیلۃ القدر ذکر وي چې دا حضرت را ادا ده چې دا څومره تقدیرات چې کوم دی نو دا په لیلۃ القدر کې مقرر کیږي. نو بیا تطبیق بداسي کو چې انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، په لیلہ مبارکہ کې فیصلی وش په 15 شعبان باندې او په شپه د لیلۃ القدر کې پاغه باندې مهر لګي ثبت شي، مضبوط شي. ان دې ته لیلۃ القدر یا خو د قدر د عزت میاشته وي، مطلق کله قدر ورکه د عظمت می شپه ده او یا د تقدیرات شپه ده، دې د وجه ته لیلۃ القدر وي. وما ادراک الله ویسر پدتا ته ما لیلۃ القدر، دا عظمت شان ذکر کوي څه شی د لیلۃ القدر. لیلۃ القدر شپه د قدر چې دا خیر دا بهتر ده من الف شهر، د زرو میاشتونه. تنزل الملائکه، نازلیږي الملائکه فرښتې، والروح او جبريل علیہ السلام فیها پدې کې باذن ربهم، په اذن د رب د ایمانه. من کل امر، من په معنا د بعد خازن وي، بكل امر په هر یو امر، سلام سلامتیا والا یو معانکه ده کنه، یا من کل امر په هر کار عظیم معنی دلتا وقف شو. سلام یا سالم دا شپا حتی در دې پورې مطلع الفجر. مطلع دا چې د مصدر میمی ده، نو مصدر میمی معنا طلوع کېدل، حتی د طلوع د سبا پورې. نو د سبا پورې دا چې دنو دا شپه چې دنو دا د دې برکات موجودي. باقی رونو دا شپه لیلۃ القدر پدې کې شیخ الحدیث سے مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه د فضائل رمضان کې ډېر وضاحت کړل چې دا لیلۃ القدر کله ده. چا ویلي دي چې په کال کې 2 لیلۃ القدر راځي او ډیر قول دا دی چې په اخیری عشره کې، اخیری عشره دا لس شپې چې کوم اوس را روانې دي په دې کې لیلۃ القدر دا په یو شپه کې ضرور وي. دې د وجه د دو جهان سردار آقا نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د عمر معمول دا چې نبی علیہ السلام به همیشه په اخیری عشره کې اعتکاف کول. اول خو چې چاته الله توفیق ورکړي اعتکاف وکړي، او اعتکاف ډیر آسان دی، او اعتکاف نشي کوله نو بیا دا اخیری عشره چې کوم مدد دی دا شپې چې کوم دی نو دا په اصول سره تیر کړي. ماښام د ماسخوتن مز تراوی، بیا هغې پسې ماسخوتن مز چې تراوی کوي نو هغې پسې بیا چې دی نو لږ دغه ووایي، تلاوت کوي، لا اله الا الله یو زر پیری وایي، استغفار وایي، درود شریف وایي. اوس په دې لس شپو کې چې موږ هره شپه دا عمل کوو که خوب کوو د سنتو مطابق وده شو، نو په دې کې به یو شپه لیلۃ القدر راځي. هغه لیلۃ القدر زمونږ عمل باغې سره موافق شي او زمونږ 3 کاله هغه عمل الله تعالی عمل نامه کې لیکلی. بعضې خلک صرف یو شپې پسې ګرځي او دغه لیلۃ القدر ډیر د عظمت شپه د حضرت علی صاحب نه چا تپوس کې د ټول نه اوچته شپه، عظیم شپه کومه د عظمت والا. نو حضرت علی کرم الله وجهه فرمایل چې د ټول نه اوچته شپه هغه شپه ده چې پای کې تا الله راضي کو، تا د الله صحیح عبادت کو. لیلۃ القدر د خطبه کې پروت د الله عبادت نه کړو تا ته څه فائدہ. دې د وجه شاعر وی اے خواجہ چه جوئی ز شب قدر نشانی، اے خواجہ چه جوئی ز شب قدر نشانی، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی. ہر شپه د قدر دا وکتا ولا قدر چې تو ولا قدر نه کې انو تا ته دا غي څه فائدہ ده. نو سلام هي حتى مطلع الفجر. الله اکبر الله اکبر ولله الحمد.
ورپسې سورہ بینہ دا مکی سورت ته نازل شوه پس د سورہ طلاق نه په حالت د نزول کې دا سلم نمبر سورت ته او دا سورت دې کې بنیادی مسئلہ او موضوع آغا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تشریف اورای دلائل آغا ذکر کړي او بیا د عبادت دری اصول آغا پکې ذکر کړي او ما قبل سره ربط د دې آسان ربط داله چې په سورې ان انزلناه فی ليله القدر کې الله وجما د ليله القدر عظیم شپه علی غلی دا عظیم شپه الله د صد وجه مقرر کړی دا د دې د وجه نه چې د دو جهان سردار آقا نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امت ته د نبی علیہ السلام امت ته دغه شرف ورکړل نو د نبی علیہ السلام د وجه نه موږ ته ليله القدر ملاو دي نو اوس روان صورت کې د نبی علیہ السلام راتل هغه ذکر کړي بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي اغذات ارسل رسول او چراوی لګ خپل پیغمبر الرحمن الله عام مهرباني کوونکی دی بانزال الصحف او الرحیم دی الله تعالی بجعل المؤمنین بقبول الصحف چې مسلمانانو ته الله دا توفیق ورکړ چې هغه صحائف دا قبول کړ لم يكن الذين الله وین دي کسان کفروا چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا یعنی د يهود د نصاراونا والمشرکین او د مشرکاننا منفکین جدا کیدون کی حتی در دې پورې تأتی یوم البینہ چراغ غی سره بینہ بینہ څه شه ده واضح بیان حجت بینین بدل محترا روان دے اگا بینہ سوکتے اگا اچت واضح رسول من اللہ عظیم الشان پیغمبر دے یا تنوین دا پار تاخیر دے اخیری پیغمبر دے من اللہ دے جانب دا اللہ تعالیٰ نا یدلو چلستے پد ایمان صحفا متحرا اگا صحیفی پاک اگا صورت پاک صورتون پلولی فیہا پا آگئی کی کتبن قیمہ کتبن پا آگئی کی کتابنا قیمتن برابر دینو فیہا پاگئی کی مضامین دا پخوانو کتابون دی یو یا فیہا پاگئی کی کتبن قیمہ پاگئی کی احکام معتدل لی نگورا قرآن مجید کی اللہ تعالی معتدل احکام را لی گلی دی اعتدال والا یا فیہا کتبن قیمہ کتابون مستقیم شو پاگئی کی مضامین یا کتبن قیمہ پاگئی پاخ مضامین دی وما تفرق الذین ڈلی ڈلی نوشوی الذین آکسان اوتو الکتابہ چور کڑشو تو کتاب اللہ مگر من بعد فزدانا ما جاتم چراغ غیسر البینہ اغا واضح بیان اغا واضح حجت او ما امیرو اللہ ویدیت امر نو کڑشو اللہ مگر دے خبر لیعبد اللہ جی دے عبادت کی دا اللہ تعالی مخلصین چی خالص کی لہو دا غدا پار الدین دین لرا عبادت لرا حنفاء بدے حال کی چی اغا یکسوی دا پار دا اللہ تعالی حنفاء چی دے موحد وی فطرتن دا پار دا اللہ تعالی یا حنفاء چی دے ماہل وی حق طرف تا ویقیم الصلاة او قائمی مزلرا ویعطو الزکاة او ورکی زکاة لرا وذالک دا چی دے دین القیمہ دا دین برابر دے وذالک دین ملت القیمہ نگورا کوفیین وی من مخکم دا خبر کرے وا دا کوفیین پنیزمانے اضافت دا صفت موصوب تا دا چی دے انو ٹک تے اضافت دا موصوب صفت تا او بسرین وی چنا نرے ٹکو انو شاتم آیاتون تیر شو اگئی جے روح القدس وغیرہ نو پائی کہ اگئی تعویلو کو دید حکم اگئی تعویل کہ وی ذالک دینو دا دین دے ملت القیمہ دا ملت قیمہ ان الذين بشکا کسان کفروا کافران من اهل الكتاب دا اهل کتابنا والمشرکین دا مشرکاننا فی نار جہنم دیب پور دا جہنم کی خالدین دیب اوسی فیا پاگئے کے
اولئک دا کسانم شر البریہ دا بدترین د خلائق دی ان الذين بشکا کسان آمنوا چې دی ایمان راوړل دي پناسخ او منسوخ په قران او په توحید باندې وعمل الصالحات او دی نیک عمل کوي اولئک دا کسانم خیر البریہ دا بهترین د خلائق دی جزاء بدل دی عند رب پنیز در رب دی معنی جنات عدن جنتون دی اقامت تی تجری جی بیگی با من تحتها لان دڑکو داغین الانہار نیرون خالدین دی بہوسی فیہا پاغی کے ابدا ہمیشہ رضی اللہ عنہم راضی دی اللہ تعالی دا اغینا ورضو عنہم راضی دی اللہ تعالی دا اغینا پس سرا پا اعمال سرا ورضو عنہم او دی برازی بی دا اللہ تعالی نا پا جزا سرا ذالکا دا چھ دی لمن دا پار دا آغا چا دی خشیہ چی یریگی رب او در اخب اللہ ذالکا دا جنت لمن دا پار دا آغا چا دی خشیہ رب او چی یریگی در اخب اللہ اسرون ما مخکر تویلو الترالل انما یخش اللہ من عباد العلماء دا اللہ نا صرف او صرف علماء یریگی او دیدہ کہ اللہ فرمائے کہ ذالک لمن خشی ربا کہ دا جنت دا صرف آغا چاہ دا پارا دے چھ پچا کی خشیتی او علتا اللہ ہوئی چھ خشیت صرف او صرف علماء کے دے نو پتہ ہو لگے دا کہ دا جنت اللہ صرف او صرف علماء لے جوڑ کر دے دا عمیان غریبانان بس گئی نو دا عمیان دی بچ کلا دا علم پا تقاضا مانے عمل کئی دی علماء پس شاعت روانی دی علماء دا حق تابداری کئی تو اللہ تعالیٰ با دیم جنت تبوزی خواہ لہذا ما فرنم دا عرض کرو چھ منگ با پا قدم مانے جمہور علماء سرا دا یو شرط پیاد ساتے بعضی ٹیم یو عالم دو عالم دری عالم دا دی خپل تفرد بنمن زمان دا دین دا چې دا نظریاتی دین نه صرف چې په کتاب پالمارو کې پروت دی خلکو په صرف تحقیق کړي دی او عمل په څوک نه کوي نه زموږ دین دا عملی دین دی زموږ حضرت شیخ صاحب الله دې مرکز منور موثر کې حضرت شیخ شمس العادی صاحب نور الله مرکزه کله چې هغه بخاری شریف سبق ختم کو نو هغه چې موږ ته نصیحتونه کول هغه یو خبره فرمایله هغه وی بچي وی تاسو ما تا وکتل چې زمونږ څه عمل دی مونږ وی مولانا عبدالرازق صاحب دي ته موږ خپلو مشرانو ته کتلو چې د هغوی څه عمل و هغوی خپلو مشرانو ته کتلو بس وی دغه طور طریقه را ټینګه کوي چې په دې یې کامیاب کوي لہذا چې زمونږ جمهور علما جمهور حق علما پس روان دي موږ به هغوی پس روان دي کاغه هر میدان دی موږ به د هغوی تابعداري کوو چې موږ د هغوی تابعداري کوو بیا زموږ دپاره خرابېدل نشته دی او که تابعداري نه کوو بیا تباهی دی ښه ذلک لمن خشی ربه دا د پار د هغه چا دی چې یریږي د رب خپل نه الله اکبر الله اکبر ولله الحمد ورپسې صورت سورہ زلزال لے دا مدنی صورت نازل شوه دے پس دا سورہ نساء نا پا حالت دا نزول کے دا 93 نمبر صورت تے دا دی ربط دا ماقبل سردارے پا ماقبل کے اللہ تعالیٰ ہوئی خیر البریہ و شر البریہ او دا جزا خبر ہے کہ جزاؤہم عند ربہم دا جزا با کل ملاویگی دا با قیامت کے ملاویگی اس پر آروان صورت کی اللہ تعالیٰ کا اتیان دا قیامت دا اغی ذکر کئی او دا دی صورت موضوع دا ابتدا وقائع دا قیامت خواہ بسم اللہ شروع کن پنم دا اللہ تعالیٰ الذي آغازات یحرک الارض بغضبه چھ حرکت باور کے ازمک لپخپل غضب سرا چھ اللہ پا غضب کے راشی دا ازمک باہو خجڑ کی الرحمن اللہ عام مہربانی کا ان کے بے اخراج الاسقال پدے کے کمپیٹی کی دی اللہ باغراو بازی او الرحیم اللہ تعالی خاص مہربان دے فی ذالک الوقت وعلا من خشی ربا پدا غذائی کے بابا قیامت کے باب اللہ تعالی پا آغا چاہمانے انعام کئی کہ سوک سرے چاکہ دا اللہ خشیت او دا اللہ یر موجود دخا اذا زلزلت الارض اذا زلزلت اذا حرکت کلچ حرکت ورکلشی الارض زمکتا زلزالها پا حرکت دو ورکولو داغی نرول تاسو بویلی گورا دا زلزال
دا مفعول مطلق ته او د خدای شان دی مفعول مطلق چرته مضاف کیږي نه او دلته مضاف شو نو چې دلته مضاف شو اوس دا به ضرور افاده ورکوي افاده څه ده افاده د کمال لا چې اذا زلزلت الارض زلزالها هر کله چې وجړه کولی شي ځمکه په پورا کامل جوړه کول سره نو الله به د ځمکه داسې وجړه کوي او چې زلزلې کیږي که نه دی ورته آله لګولي ریچرډ سکیل ورته وي هغې ورته لګولي وایي 0.3 ده 0.4 ده 0.2 ده د 0.4 نه چې سیوا شي هغه بیا عمارتونه راغورځوي الله وایي په قیامت کې به داسې زلزلې چې د دی ریچرډ سکیل هغه به یې نشي پیمانه کولی اب داسې زلزلې چې د پیمانو او د آلو په رینج کې به نه راځي دومره ناکاره زلزلې به یې واخرجت الارض او راو بباسی ځمکه اسکالها پیټې د هغې نو پیټې د هغې کړومبنی شپېلی مراد شي نو دفاعنها په دې کې دفینې دي خزانې پرتې دي نو دا ځمکه به هغه راوباسي او که دویمې شپېلی نه پس زلزله مراد شي نو بیا د دې پیټو نه مراد دا مړي دي ښه دا ټول مړي هر څه به راوباسي وقال الانسان وای به انسان ما لها وای به انسان کافر مالا سشوی دی د پارا یوم دین پارس کې تحدثو خبر باور کیدا اخبارات حالات د دی ان پدی چې سشوی دی د ازبک بیان کوي بان ربک پسوب درفستا چې دی او حالها وحی بکړی دی د حکم به کړوی لها دیتا یوم دین پدارس کې یصدر الناس او بغردی خلق اشتاتن ډلې ډلې لیورو د پار چې او کولی شي د اعمالهم اعمال لدی انو فمن يعمل چاچ عملكم اسکال ذره فمقدار د یو ذره خیرن د نیکای يرونو بوینی اغیلرا ومن يعمل او چاچ عملكم اسکال ذره فمقدار د یو ذره د شر يرونو بوینی اغیلرا یوزل یو صحابی راغی نوې صحابی مسلمان شو چې مسلمان شو انو نبی علیہ السلام بل صحابی ته وی الته قرآن وخایا هغه ته قرآن مجید شروع کو نو سورہ زلزال وته شروع کو نو چې دې ته راغی فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى چا که دومره ذره عمل کړی دی کنه کی دا کو بد د حساب مو سره کیږي نو دې بل ته ايو حاسبنا الله ذره الله به موږ سره د ذره حساب کوي انو دی وته الله به موږ سره د ذره حساب کوي انو دا دغه ورته وای چې دا خبره وته وکړه نو دی وای بس ته نور سبق نه و بس ما د پاره دا ټیک ته بس دا ما د پاره کافی دی چې زه د ذره حساب کیږي چې د خپل اعمال ته خیال وکم دا دی وته ته ما ته رسول الله والا کړي وای نه زه نور نه و ان نبی علیہ السلام دی دعا ولې د رسول الله څه چللې ان نبی علیہ السلام تا صحابی یا رسول الله ما ته سبق هو ادمانه تاسو ته خدای منظر د زریم حساب کوي نه ما ورته وی چا نه دیو چې نور نو بس د عمل پر عمل لکافی دی نو نبی علیہ السلام دا ورته وی فری دی فقط فقه الرجل بس دا سړی د دین ته تورسه بابا عبد الرحمن وای دلته دم قدم دواړه په حساب دي حسنه چې قدم والی به حساب دانا چې د جمعه د زندګۍ وطن خدای تپوس گئی بار په جیداد کې کته غبن کې هغه تپوس نشته دي بار په بازار کې تروانه کې د هغه تپوس نشته دي نه هر میدان کې به الله تعالی تپوس کوي ها د زری تپوس بکیږي کا زرنی کیدا او کشر دے ير هدي بوینی هغه لرخه الله اکبر ولله الحمد ورپسې سورۃ العادیات ته او دا چې دنو مکی صورت ته نازل شوه ده پس د سوره عصر نه په حالت د نزول کې دا 14 نمبر صورت ته د دې رب د ماقبل سره دار چې په ماقبل کې ال تعالی وی جزاء ور کوي دیلرا ک جزاء خدا او ک بدر خیر يرو او ذره شر يرو هغه بویني اوس دې ده کې ذکر کوي د هغه شر عمل
چې شر څوک دی هغه انسان چې هغه لکنود دی د خدای دپاره ناشکر او ناقدره دی. د دې صورت موضوع ده د انسان مرض د الله نه د لرې کېدو، سبب د مرض او علاج د مرض. اللہ تعالیٰ فرمائے بسم اللہ شروع کوم پنم د اللہ تعالیٰ الذي اغذات جعل العادیات چوی گردول اسب لرآلتا للجہاد آلد پار د جہاد الرحمن عامر بانی کون کے بالانسان فا انسان مانے بنعم الدنیا پنعمتن د دنیا مانے رحیم د اللہ تعالیٰ بالمجاہدین والشاکرین فمجاہدین والشاکرین مانے والعادیات الضبحا والعادیات رونو ورا وہ قسمیہ دے سوچ کا وئی العادیات دا صیغہ دا صفت تا او دا دی موصوب معذوب تے قسم بھی دی پاغا اسم مانے العادیات چاگز غلیدن کی دی قسم بھی دی پس غلیدن کو اسم مانے ذبحن دا ذبحن مبعول مطلق تے دا دی فعل معذوب تے چی تذبحو یا یذبحن ذبحن چی پرشی پا پرشیدو سارا دا بہترین اسمنی و دا چی وزغلے کنا تی دا دی و دا دی سینین یو حواز را دی آواز مانے اللہ تعالیٰ قسم خوری وی قسم می دی پا آغا غلیدن کو اسب مانے چی ذبحن چی پرشی پا پرشیدو سارا فالموریات پس قسم می دی پا آغا اسب مانے چی استون کی بسر کو لرا قدحن یقدحن قدحن چی ٹوکر لگئی پا ٹوکر لگولو سرا دا اسب جیزی او دا پا گٹ مانے پا غر مانے روانا دا او سویدی گٹ لرازی نو دا اغینے چنگاری اچھتی اللہ وی فاغی میں دی قسمی فالمعیرات نو قسمی دی پا آغا اسب مانے المغیرات چی دی عملے کا ان کی دی صبحاً پا وحد سبا کے نفعثرنا اللہ وی فعثرنا پس پورتا کی بیہی پاغی سرا نگن دوڑ لرا نفوسطنا نو داخل شی بیہی پا دی جمع سرا بیہی پا دی دوڑ سرا بیہی پا دی سبا سرا جمعاً پا جمع دشمن کے ان الانسان بے شک انسان جدے لربی دا پاس رب لکنود تیر ناشکرہ دے لکنود ستا وی رڑو کنود الارض اللتی کنود آغزم کے طویلہ تنبت الشئی کہ اس شے نظر کو نہیں او منورتا پختو کی مٹھاکور ہو پلان گھڑیر مٹھاکور دے اللہ وی ان الانسان لربه لکنود دا انسان دا خدای دا پارا دیر مٹھاکور دے او دا مٹھاکوری دا دا چا اللہ وی تو گور اس تا نگوری دا اس دیکھ پل مجازی مالک مجازی رب چاگا والا لگا چڑا ورکی لگا خوراک والا ورکی گورا دے داگا سمرہ تابداری کئی دے داگا دا پارا پا غورزی پا ابو ماریزی دے نرستو کی گی وہ انسانا تا اللہ پیدا کرے اللہ تعالی ہر چیز در کئی اتا گورا دا اللہ دا نعمتون انکار کے تا دا اللہ دا احکامنا مخڑے انسان دا دا بیماری دا چی دے دے مٹا کور شوے دے خواہ اولی مٹا کور دے اللہ و انہو علا ذالک دے بدی خبر امان لشہید دے پخبل گواہ دے بلسان حال سر دے عمل دا اور عمل گواہ دے کنا و انہو بے شک دے لحب الخیر دا پار دا محبت دا مال لشدید تیر کلکتے دا طول کار دا سنروان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا راس کل حتیت محبت دنیا دادا ہر گناہ جڑ دے دانے چی داتا سمرم جگڑے لانجیوی نہیں ہو دا عدالتونا ڈگتی دے پدشاہ تاؤنگو رہی نو 95 میں 97% دا پکی دے دنیا وجہ جہداد دے و مال دے دے مانی جگڑی دی خواہ محبت دنیا دے نو اللہ وی افلا یعلم دے نپوئی بدی خبر مانے اذا اس دا علاج خی اذا بعثرا ہر کلبچ ظاہر کرشی ما آغا سیزن فی القبور چپ قبرنو کی دی یلکا تب دا دنیا سورہ گھنٹی دی سر بتسکے جائے گا تو یہاں سے تیرے پاس کچھ نہ ہوگا 2 گز کا پن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا
خو 2 غزه کفن بدی کړ دې 2 غزه کفن د پاره تا دومره ځان ګرم کړی دی پاک پلید حرام حلال نه ګورې راغونډې رونو د دنیا دا محبت ذکر راځي چې سړی د آخرت خیال نه کوي الله علاج دا کوي چې ځان ته قبر مخې ته کړه چې بس قبر ته روان یم خزې به رامانږدي او بچ کېدل خو نشته دی پیدا جو ہوا ہے وہ ایک روز مرے گا جب احمد مرسل نہ رہا کون رہے گا کہ دنیا کے سکھ پاتے کېدل د دو جهان سردار به پاتې شو رسول الله پاتې نشو هیڅ څوک نه پاتې کېږي زوبا نو چې زوبا انو صحیح تیارې پکار دی اذا بعثر ما فی القبور وحصل او ظاهر بکرشی ما آغا سیدونه فی الصدور چې پسینو د خلقو کې دي پسینو کې یو څومره رازونه پټ پراته دي هغه به الله تعالی ټول راز ظاهر کی ښا ان ربهم بشک رب د دې بهم په دایمانه یومدین پدارت کې لحبیر ډیر خبردار دی الله په خبردار دی د دې په اعمال باندې نو فیجازیهم باعمالهم الله تعالی بدایت د دې اعمال جزاء ورکی ښا الله اکبر ولله الحمد ورپسې سورۃ قارعه ده دا نازل شوه پس د سورۃ قریش نا په حالت نزول کې دا 13 نمبر سورۃ ته د ماقبل سره رب داد په ماقبل کې هم چې دنو افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور ذکر د قیامت اوس دی کې القارع عمل قارع انتها د قیامت هغه ذکر کیږي موجود دی سورۃ دا انتها د واقعي د قیامت بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي اغذات خلق الجبال چې وی ګرځو پیدای ک الله تعالی غرون لرا ثم يجعل بیا به ګرځي اغیل رکل عین پشان د وړای الرحمن الله تعالی عام مهربانی کوونکی به وزن الاعمال چې وزن د اعمال د خیر کوي او رحیم دی الله تعالی علی المؤمنین فمؤمنانو باندې بجعل فی عیشه الراضیه چې وی ګرځو دایلر په جن حصہ کې القارعه ټکون کې ګورا زړه ټکای دا د قیامت بل نوم شوخه مل قارعه سشه ده مل قارعه سشه ده قارعه ټکون کې آغا چې ټکای بدا زلون لر د هول لا کاینا وما ادراک او سر پدتا تمل قارعه سشه ده یوم القارعه دارز د قارعه دا سشه ده یوم پارس یکون الناس چوب گردی دا ټول خلق کل فراش المبسوط پشان د مولخان و پتنگ المبسوط خورو ورو وتكون الجبال او بگردی گرونا کل عین پشان دا غوړای المنفوش دا ډندت کړي شوی وي نو منفوش دی ته وای کنه من نه دی لیدلی من نه پیژنو من نه ډندت پیژنو نه زمبل شوی پیژنو من صرف دا پیژنو دا د وړو ماشین ته چورشي انو هغه مالی چوم وای کنه نو چې دا مالوچ وته ورکې نو هغه پټای دا مالوچ لړکې نو چې هغه پټای دا مالوچ لړکې نو دا مالوچ داسي الوزي سپک الله وي په قیامت کې به دا غرونه تک شي دا غرونه دا به تک شي الوزي ښا وتكون الجبال او شبدا غرونه کل عین پشان دا غوړای المنپوش دا زمبل شي وي وهل شي وي ډندت کړي شي وي نفعمار چا سړی من سکول چې درانی وي موازینو اعمال داغو فهو دی فی عیشت الراضیه دی به پاغه ژوند کې وي راضیتن هغه ذات رضاین چې هغه ژوند رضا واله وي و اما من حفظ هر چې هغه سړی دی چې سپکتي اعمال طول داغه د اعمالو نو فامه ټکانه د حاویه ده وما ادراک سر پدتا ما هي دا څه شی د نار داور حامیه ګرم درونو تاسو خیال وکئ الله په تمام قرآن مجید کې یو ځای کې دا نه وایي چې خدای به د انسانانو اعمال شماري بلکې الله څه وایي الله به د انسانانو اعمال تلی طول بگیږي او ګوره رونو دې ته نه ګوري چې د شل سپاري وي دې سیوا دی د لږ زره ذکر وکړه دې سیوا دی او د چې دنو د زر پیریو کده کم دی طول شپیر نه طول او طول کې بنیادی چیز ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم
د عمل طول د دې تعلق زړه سره دی، د دې تعلق اخلاص سره دی. الله دې په عمر کې برکت واچي. زموږ استاد سے مولانا حسن سے دامت برکاتهم اکثر پر وعظ کی ہوئی وہ سبق کے بیٹا کام وہ بڑا نہیں جس کو ہم بڑا سمجھے، کام وہ بڑا ہے جس کو اللہ بڑا سمجھے. اور اللہ کے ہاں کام کا بڑا ہونا یہ تعداد اور کمیت پر موقوف نہیں، یہ کیفیت پر موقوف ہوتا ہے. یو سڑے دے آغتا وہ جمعہ کی پکوٹ کے ناس تو یو طالب دے اخلاص سر ہوتا لگیا دے او بل زڑی دا زرکسان ناس دے اس دا پزر و پیو ندا دا دن پا اخلاص دا دا شاہ سے متعلق راضی شاہ شرف علی تانی سے رحمت اللہ علیہ متعلق او دا شاہ تعالی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ متعلق ما قتلی دا خود کی دیشی جدا جدا واقعی بھی او کې دې شي دا یو واقع وي خو ناقل نه غلطي راغلی وي نومې بدل لیکلی. نو شاه صاحب یو ځای ته تلو، نو شاه صاحب بیان به داسې وو، شاه شرف علي تانوي صاحب چې هغې کې خو دا ډېر لوی لوی خلک، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب، سید سلیمان ندوي صاحب، دا خلک به ناست وو، دوی به لیکل کول او د هغه بیان 2 غنټې 3 غنټې به بیان و. نو یو ځای کې بیان ته تلو، چې بیان ته تلو بیان یې وکړو واپس ته چې واپس ته نو زموږ د دې اکابرو دا خاصه وه، د ټولو اکابرو د دیوبند وګورئ، د گنگوی صاحب رحمت الله علیه، د شاه اشرف علي تانوي صاحب، د حاجي امداد الله صاحب، قاسم نانوتي صاحب، دوی به یک شواز ګرځېدل. زموږ اوس یو ډېر لوی شخصیت وفات شو، مفتی محمود اشرف صاحب، موږ ته د بخاري ثاني ویل. زه یو ځل هغه پسې روان وم، ما یو کتاب له تقریض اخیسته، نو هغه شاپ چې ته روان یې او شاته ورپسې روان یې، نو هغوی به دې تنګېږي، بس مخ مې را نو زه یې نوم لیدلی، نو لږ وخت پسې زه ولیدم چې مخ راواړم، ما ته کیوں بھائی، ما ته خبره وکړه اللہ کے بندے وہی مسجد کے پاس مجھ سے بات کر لیتے، التبدر تو یہ خبرہ کڑے با وہی بزرگوں نے کہا ہے کہ جس کے قدموں پہ لوگوں کے قدمیں آتے اس سے آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. انما وی جوړ دې خبرې معنا ده چې د قدم د پاسه قدم راځي نو دې سره د سړی مازو خرابېږي. بیا رو یو استاد راته د دې تشریح وکړه چې نه و سړی چې یک یوازې څنګه یو شاته ورپسې خواشي را رواني نو د مازو کې خناس راځي، انسان خو ډېر کمزور دی. او زه کله کله وایم زموږ دا لوی لوی شیوخ چې دا مخې ته ورته 1000 او 1200 کسان ناست دي او دوی دا درسونه کوي او دې سره د دوی اخلاص موجودی دی کې کنه او د دې د زړه سانچه نه بدلېږي، دی ته ستاره جرأت ورکول غواړي. خیر شاه صاحب بیان چې وکړو، د شاه صاحب یک یوازې روان، اوس یو زمیندار کاکا را روان دی او ډېر خفه دی. شاه صاحب ولید، شاه صاحب ورته ولې خفه یې؟ ورته ویې صاحبه دلته هغه مولانا اشرف علي تانوي صاحب راغلی دی او د هغه بیان او ما ته وروسته پته ولګېده دا زما د عمر ډېر لوی ارمان و چې زه د بیان واورم او هغه بیان اوس به ختم شوی، به دې خفه یم. نو شاه صاحب ورته ویې راځه، نو بوی ته نو هلته بیان یې سهار د مخکې کړو، د غرمو ورځ وه، د غرمې نه پس دې مخې ته راغی نو منبر ورته کېناستو او بیان یې ورته وکړو. چې بیان یې ورته وکړو ورته یې ویل د اشرف علي تانوي صاحب یم زه درته کوم اکه بیان درته کوم. چې بیان یې ورته وکړو نو ختم شو، نو دې سړي بیا ژړل. شاه صاحب ورته وایي چې اوس مخکې دې هم ژاړله اوس هم ژاړې؟ ورته وی حضرت اوس ژاړم ستا په دې اخلاص باندې چې ته دومره لوی سړی او زما یو زمیندار ته تا دا پوره 1.5 غنټې راکړې. نو شاه صاحب ورته تاریخي جمله وه چې د سرو زرو د لیکلو قابله. شاه صاحب ورته وایي جو ایک آدمی کے سامنے میں نے بیان کیا وہ ایک ذات کے لیے کیا اور جو 1000 لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا وہ بھی 1000 لوگوں کے لیے کیا، ایک ذات کے لیے کیا. اب مجھے پتہ نہیں، ما ته پته نشته چې خدای دې یو سړي مخې ته ما خبره کړې ده خدای به ما نه په دې ډېر راضي کېږي او که د زرو خلکو مخې ته ما خبره کوله ما نه به په دې راضي کېږي. زموږ زړونه خو بدلي، زموږ زړونه دای رونو موږ چې رش وینو که نه نو زموږ سیسټم بل شانتي. موږ چې لږ خلک موږ د سند نه سفر نه چې کراچۍ نه راتلو
نو په اندرون سین کې زما یو ملګری او هغه تبلیغ مرکز دی دا غي نو هغه ما ډېر مینت کړو یاره حضرت به موږ راولي ان ما وی ما راشه په لار دی راځي او بالکل مین روډ باندې هغه تاسو به بس موږ سره ناشته وکړئ یا په ډوډۍ یو ټیم برا کې یو صرف او صرف حضرت ته رادن نشي ان ما استاد ته ما جی بس دغل ته باور شو او لږ وخت با یو بس دعا به کې چای به اوس راځو استاد ټیک تا خدای شان هغه ټیم تاسو ټیم چې هغه ټیم کې لکه طالبان هغه چټي او کشران ماشومان د ناظرین د په ناز واته دغه مدرسینو استاد بیان ته چې کیناستو نور ځایونو کې داسې ځایونو چې غړي غړي جامعات او پاګې لولي مجمع وي نو آلته برابر کار کو او دلته چې دنو ما وی چې بس زر سفر مخ کې پاتې چې استاد یو 15 منټه خبرو چیزو آلته خدای د اخلاص بیانو یا موږ په گاډي کې روان چې باندې تاسو ما دې ما استاد ما کوئی چې بس کسان دور له دا غنيسته یار بچوي دا غریبانان دې سره اسباب د دنیا سہولات دا شنو جما زړوي چې دې نور قانوني خو جوړ مینه خو لور کم کړ نو دا مونږه یورونو مونږه د نفس اصلاح نشي نو مونږ مجمع ته چې مجمع ډیرې نو زمونږ سټایل بیا بل شانتي او چې مجمع کوي نو بیا زمونږ سټایل بل شانتي دا لوی خلک دې ته نه ګوري دې نظر الله ته کوي بس الله ته ګوري دې په مجمع په خلکو باندې سکار نه ښه انو مقصد زمانه د اعمال بدلل شي او خدای دې ورونو زمون په عمل کې اخلاص نصیب کړي او د اخلاص د ټول لوی دلیل لري چې د ځان غیر مخلص وګړي ښا کله چې دا ځان په خپل مخلص وګاڼه کنه په کې دې کې مسله شته د اخلاص لوی دلیل لري چې په خپل ځان باندې استاد همیشه دا وایي په خپل ځان باندې همیشه بدګمانه اوسه اله بستا عمل د اخلاص والی او کنه ته په خپل د خپل عمل د اخلاص دعوت شروع کړه دا دلیل د غیر اخلاص ته ښا نو الله دې موږ کامل اخلاص واچي فامها يوما دراک ما هي نار حامي الله اکبر ولله الحمد ورپسې سوره تکاثر ده دا نازل شوه د پد سوره کوثر نه په حالت د نزول کې د 14 نمبر سورته ده د دې رب د ماقبل سردار چې په ماقبل کې هم ذکر د قیامت ته او دې ځای کې هم ذکر د قیامت ته او موجود دي صورت تا چې پرائد منصبی د اغینا رشتو کون کې سیز دا تکاثر د مال نه یعنی الله نے متاثر کوي ډیر والد مال بسم الله شروع کوم د الله تعالی الذي اغذات نبال انسان چې خبر ورک انسان تا بعفلته بعفلت دا غسرا الرحمن الله تعالی عامر بانی کون کے بالمؤمنین ومؤمنان بإیمان بالحشر والنشر او الرحیم اللہ تعالی خاص مہربانی کون کے بالمؤمن ومؤمنان آخرت کے الہاکم التکاثر ہلاک تاسل التکاثر تکاثر باب تفاعل دا تفاعل یو خاصیت مقابله دا معنا دا تاسو په مال کې یو بل سره مقابله شروع کړی دا کله یو سړی زره سیکل دی و چې ما موټر سیکل واغست هغه چې موټر سیکل له و چې ما موټر واغست هغه موټر واغست چې ما پیجار واغست هغه چې ما لند کروزر واغست پدې کې یو بل سره تاسو عزت لګول دي او عزت د کمی پوره دي حتی در دې پورې زرتم المقابر چې تاسو سوق تاسو زیارتونه وکړل د مقبرو یعنی د مرګ پورې اې د خاورو جوړه دنیا پس نه جوړه حلبت جوړ شي چې په خاورو باندې مونږ دي خلکو ته ګوري نه یو ځای پیسې ګټي نو الته نه پنشن وایي نو بل ځای نو کرشي نو الته ګټي نو چلته نه پنشن وایي هیڅ نشي وایي یو دکان بواچو نو یو دکان واجو هغه کې کوي غرف چې باغی کې مرشي بس د مرګ پوری د دې کارسي دا پیسې ګټلي الله وایي تمرا دنیا کی انحماق دام ټیک نه دي بعض مفسرین دلته سره یو کیسه ذکر کړی دا چې دا دو قبیلې وي د دې په خپلو کې مقابله و یو وی منګو چاتو بل وی منګو چاتو یو بل او شمیر بو چې ژوندۍ کسان او شمارل نو هغه یو ته سیواجه بل کوي نه اوس به قبرونو تمزو مړی بشمار نو مړی شمار
چې مړي وشمارل نو هغې سره هغه بلې اوچته شوه. نو الله وایي چې دوره دی په یو بل نه په اوچتېدو کې مخکې ورغلي دي چې مقبرو ته پې ورځي، قبرونو ته پکې ورځي. یو دویمه خبره نه یاره الهاکم التکاثر، الله وایي تاسو غافله که تکاثر اډیروالی د مال تاسو له حتی در دې پورې زرتم المقابر چې تاسو زیارتونه وکړل د څو د مقابرو، حتی در دې پورې دومره تاسو تکاثر کوئ چې قبرونو ته پکې مو رسېدئ. په قبرونو کې مو ستاسو تفاخر شروع کړو. اوس خانه خلک د قبرونو د پاسه هم ماربلې لګوي، د قبرونو د پاسه هم کومپتې جوړوي. په قبرونو معلوم د دنیا زیب و زینت کوي. قبر خو د زیب و د زینت ځای نو، هغه د عبرت ځای و. دومره تاسو په دنیا کې غفلت وکړو چې تاسو په قبرونو کې هم چې دی نو زیب و زینت شروع کړه. کله الله وایي نه د پکار دارنګې سو په زر ده تعلمون چې تاسو به پوه شئ. ثم کله بیا نه د پکار دارنګې سو په زر ده تعلمون چې تاسو به پوه شئ. کله لو تعلمون، کله حق ده دا خبره، لو تعلمون که چېرې تاسو پوهېدئ، تاسو اعتقاد لرو علم الیقین، د علم یقیني. ما تاسو ته پرون ویلو که نه بله ورځ مې ویلو، ما یو علم الیقین دی، یو عین الیقین دی، یو حق الیقین دی. علم الیقین د دې بنا په اخبار باندې، عین الیقین د دې بنا په نظر باندې، په مشاهده باندې، او حق الیقین د دې بنا په تجربه باندې. ما ته ویلي یو سړی چاته وایي هوا ده، داسې هوا ده چې هغه سوځول کوي، او ته لیدلی نه ده چې ګیس سوځول کوي. نو د ده اوس دا عقیده جوړه شوه چې په دنیا کې داسې هوا شته چې هغه اور بلی سوځول کوي. بیا د یو ځای کې ولیدو چې ګیس خلکو بل کړی هغه سوځول کوي. نو دا دې نه مخکې علم الیقین چې ویلي د په سترګو دا عین الیقین شو، او خپل یې ورته لاس ونیسه، لاس یې بله وسوځو، دا څه شی دی؟ حق الیقین دی. نو ثم لتسألن، په علم یقیني سره لترون، ضرور به ضرور تاسو به ووینئ جحیم جهنم لره. ثم لتسألن، بیا به سوال کولی شي د تاسو نه یومئذ په دا ورځ کې عن النعیم، په باره د نعمتونو کې. الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. ورپسې صورت دا سوره عصر دی، دا مکی د نازل پس د سوره انشراح نه. په حالت د نزول کې دا چې دی نو 14 نمبر صورت دی، او د دې صورت ربط د ماقبل سره دا دی چې په ماقبل کې الله جل شانه بیان وکړ د تکاثر، چې تکاثر مه کوئ، او په دې کې اثر مرتبه په تکاثر باندې ذکر کوي چې هغه خسران دی، چې ته دنیا پسې ډېر ولګېدې خو بس زیانکاري ده، نقصان هی نقصان دی په دنیا او په آخرت کې. د دې صورت موضوع ده د اقوام عالم د کامیابۍ دپاره 4 اصول، د تمام عالم د کامیابۍ دپاره 4 اصول ذکر کوي. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي هغه ذات دی اعطا کل انسان چې ورکړ هر یو انسان ته من العمر د عمر نه چې هغه راس المال لاغه دی، او رحمان دی الله تعالی به اعطاء په اسباب الربح فی راس المال، او خدای ولدا توفیق ورکړی دی چې دا راس المال دا عمر سم تیر کې بدی ګټو کی، او رحیم دی الله تعالی په مؤمنانو باندې به توفیق طاعت، چې په توفیق ولا ورک اسباب د طاعت. والعصر قسم دی په ماضی ګربانه یومان، والعصر قسم دی وی په عمر د انسان باندې، والعصر قسم دی په زمانه باندې، قسم دی په مازیګر په وخت باندې، قسم دی په تاریخ د دنیا باندې. دا ګورت بګ ویلو دا قسم چې په قران مجید کې راځي دا ټول د پار استشهاد دی، او په قران مجید کې الله تعالی په 2 وختونو باندې قسم خوړل دی. یو چې د التشات تیر شو والفجر وليال عشر، او دې دا کې الله قسم خوړ په والعصر ان الانسان لفی حسن. نورو علما فرمایي چې فجر دا وقت د انبیاء دی، او عصر دا وقت د اولیاء دی. اولیاء ته چې ولایت ملاویږي دا په وخت د مازیګر ملاویږي، او انبیاء ته چې نبوت ملاویږي دا وخت په سبا کې ملاویږي. او دا دواړه وختونه الله دې زمونږ د سید الطائفه امیر المؤمنین په تفسیر شیخ القرآن د شاه منصور بابا جی نور الله مرکزه دا غي دوره تفسیر ما پوره په 61 کې اوریده،
طالبانو ته طالبان وي دوه وختونه دي چې دا د اچاله نه ورکوم یو وخت د سحر دی یو وخت د مازدیګر دی او تاسو د دې دواړو وختونو قدر وکړئ په خپل قدر وکړئ نو تاسو ته پته ولګي چې دې کې څومره اسرار پراته دي او اکثر رونو دا زموږ په غفلت کې تیر شي دا دواړه وختونه دا اکثر زموږ په غفلت کې تیر شي هم خپل استادان لیدلي دي زموږ استادان په دارالعلوم کراچۍ کې بچونو د جمعې پر ورځ خو به چې د مازدیګر موضوع کې د خپل ځای نه بل خوځېدل د ماښام موضوع پورې بناستو مناجات مقبول به وي او په عام ورځو کې چې د ماښام مستبا نیمه ګنټه پاتې شوه د زموږ استادان به جومات ته راشروع شو دارنګې ورونو د جمعې په اعمالو کې تاسو یقین وکئ زمونږ د دارالعلوم د مسجد سب دومره لوی دی زه مبالغتن نه وم چې زمونږ د دې جومات نواله خو دا د پیرانو دا اجره نه ده د دین هم دغلته دا اجره چې راځي د دین بس سیوای کم بني او چې تبه د جمعې پر ورځ د جمعې مزله د جمعې د مزله 2 غنټې مخکې ملاړې نو تا ته به پړومبې 2-3 سپو کې ځای نه ملاوي خلق ډېر قدر کوي زمونږ ازي من اول پوه خلق خواص خلق چې دا شیخ الحدیث سے مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي په امت کې د ټول لومبه بدعت چې کوم راغله ده چې د سنت مخالفت شروع کړل دي نو په خوراک کې هغه دا مخالفت شروع کړي چې نبی علیہ السلام چان کړه خوراک نه کړي دا موږ وړ چان وګنه او دیو کې چکای او بالکل باریکی کی د نبی علیہ السلام په دور کې میچنی وي وای دا چرته نبی علیہ السلام چان سیز نه کوله او دویم شیخ الحدیث سے فرمایي چې په اعمالو کې د صحابه او د خیر القرون به دا عملو چې دای به اشراق وشو دای به د جمعې پر ورځ معنی چې دنو مزدبه را شروع شو د جمعې مزله اوس زمونږ څه عملي زمونږ چې څومره په مقام په مرتبه کې اوچت یا د ټول اخیری سب کې ولاړي انا ټول رستو راځي دا خبره نو غلطه دا موږ ځان لا اول دا عادت به موږ طالبان ځان لا جوړو موږ چې په خپل محلو کې یو زمونږ به دا عزمي چې موږ به کم از کم د زوال نه مخکې به جمعه ته دننه کېږو دا عزم کوي ځان سره د جمعې اعمال له دا ما ویل دي اله کېږي چې دا موږ د زوال نه مخکې جمعه ته ځو نو چې موږ ځو خلک به موږ ته ګوري خلک چې موږ ته ګوري خلک به هم راځي دا ګرانه نه ده چې کله سړی عزم وکړي بیا الله تعالی فرمایي نو والعصر قسم می په وخت د مازدیګر معنی ان الانسان بشک انسان چې دی لفی حسر ضرور به ضرور دی په نقصان کې دی الا الذين مگر نا کسان امنوا چې دی ایمان راوړل او عمل الصالحات او دی نیک عمل کوي وتواصوا بالحق او تلقین کوي یو بل ته د حق وتواصوا او تلقین کوي یو بل ته دعوت ور کوي وصیت کوي یو بل ته بالصبر په صبر سره یو معنا یا وتواصوا دی ټینګ ولاړی په حق په حق معنی په استقامت سره وتواصوا او استقامت سره ولاړی ټینګ پاتی به صبر په صبر سره نګور سلور سيزونه شروع ایمان عمل صالح د ځان لره او بل ته د حق بیان ورکول د حق دعوت ورکول او بل ته د صبر دعوت ورکول په طاعات معنی د معصیت نه او په مصیبت معنی نو دا بل ته تلقین شو نو دا سلور خبرې چا کی دي او دا کامیاب دی الله اکبر ولله الحمد ورپسې سورہ همزه ده دا مکی سورۃ نازل لپس د سورہ قیامت په حالت د نزول کې دا 32 نمبر سورۃ ته او د دې رب د ماقبل سره دار چې ماقبل کې اصول د فلاح ذکر شو اوس په سورہ ویل کې اصول د هلاکت ذکر کیږي او د دې صورت موجوده زرفرست سره د الہی د خدای سلوک بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي اغذات جعل الويل چې وی ګرځولو ویل له همزن ولمز همز او لمز د پارا الرحمن عامر بان باظهار الوحيد المضر الرحيم دی الله تعالی بانجاء الموحدين عن الضرر المضرين ويل هلاكت لكل همزه
دا هر یو همزه څه ته وایي لمزه څه ته وایي رونو د دې یو معنا چا دا کړه همز هغې ته وایي چې هغه مخامخ د سړي عیبت کوي او لمز هغې ته وایي چې هغه شا په شا سړي پسې عیبت کوي او چا د دې بالعکس ویلی دی بعضې مفسرین وایي چې نه همز هغه ته وایي چې هغه په خوله باندې د سړي چې دی نو عیب بیانوي او لمز هغې ته وایي چې هغه په اشارو په اندامونو باندې چې دی نو د بل عیب بیانوي لکه یو سړی مثلا نظر یې ټیک نه دی روان دی که نه اشاره وکړي یا یو سړی ګوټ دی نه دی ورته داسې نخرې وکړي دا لمز دی چا د دې بالعکس ویلی دی نو الله ویل هلاکت دی وي لکل همز لمز هر یو عیاب کولن لرا او لمز فعلن لرا الذي آغا سړی جمع مالا چې جمع کوي دې مال لرا وعدده او شمیري هغې لره بس دا یو عدد دی چې پیسې شماري بعضې کپردلي تش پیسې شماري څه فایدې وطني غریبانانو ته وعدده یحسب دی ګمان کوي ان ماله چې بېشکه مال د احلده همیشه به پاتې کي ده لره نه ګوره رونو الله وایي دا غیبت کول دا بل پسې پچمودي کول دا د چا کار دی الله وایي دا د غریب سړي کار نه دی غریب سړی ټوله چېرته بوجای اوچتوي چېرته ګوټ کوي هغه نه خولې بهي غریب څه کار دی دا نه مالدار سړی دی سرمایهدار سړی هغه سرمایهدار چې د هغه په زړه کې د الله یره نشته دی نو دی چې کینو دی عالم پسې او دین پسې به خبرې شروع کړي دی به غیبت شروع کړي نو دا هغه سرمایهدار الذي جمع مالا وعدد او دی جمع کوي و د الله یره نشته دی کله الله وایي نه د دارنګې لیمبذن دی به لړه کړی شي فی الحطمه په هغه اور کې هغه اور چې ماتی به آزاد هغه وما ادراک او سر بدتا د مل حطمه څه شی دی حطمه نار الملا دا اور د الله تعالی دی الموقده بل کړی شی التي هغه تطلع چې رسیبه اثر دی علی الافئده ډایرکټ په زړه باندې رونو چې دې ځای سره ټچ شي که نه نو ډایرکټ په زړه درد دی ښه داسې ناکاره اور دی انا بېشکه دا اور علیهم په دوی باندې موصلتن بند کړی به شوي فی عمدن په هغه ستنو ممدده اگدو کې الله اکبر ولله الحمد ورپسې سورت سوره فیل له دا مکی سورت ته نازل شوی پس د سوره کافرون نه په حالت د نزول کې دا 19 نمبر سورت ته بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي اغذات انتقم من اعداء چې بدله واغسته د اعدانا او رحمان د الله تعالی بجعل کاری علی اعداء او رحیم د الله تعالی بجعل بیتی امنا لاولیاء او د دې صورت موضوع درونو ربط میوي کنا ربط د دې د ماقبل سره د دې ربط دار چې په ماقبل کې الله تعالی غضب ذکر کو اخروی اوس دې دا کې الله نقشه ور کوي د غضب دنیوي انو دا وای الله وای وګوره اصحاب الفیل ته وګوره هغه سره مې څه چل کړو ها او د صورت موجوده توهین د شعائر الله موجب د ذلت ته چا چې د الله تعالی د شعائر توهین کو خدای به ذلیل کوي شاه ولی الله رحمت الله علیه په فوز الکبیر کې فرمایي شعائر د الله تعالی سلور د کتاب الله د الله کتاب سنت رسول الله د نبی علیہ السلام سنت او بیت الله او د الله کور او الصلاه او وضو دا سلور اصول لی باقی شعائر نور دا علماء عباد الله دا الله نیکان بندگان اذا رؤوا ذکر الله چې کله تو وګورې تا ته الله یاد شي ګورا ته به څنګه پیژنې چې دا عالم دا خدایي دی که خدایي نه دی چې ته د هغه په مجلس کې کېناستې او ستا په زړه کې دا طلب راغی چې یاره ګوره دا نیک اعمال کول غواړي دا ذکر کول غواړي دا وظیفه کول غواړي دا ګناه پرېښودل غواړي انو پوه شه چې دا خدایي سړی دی او کنه ته د هغه په مجلس کې کېناستې ستا د دنیا خیالات سیوا شو یا د بغض او نفرت د نیکانو سره سیوا شو نو پوه شه چې دا په بل طرف واله دی ښه انو دې ځای کې الله وی توهین د شعائر الله موجب د ذلت ته نو ګوره چا جوړونو د الله د شعائر د علما او د کتاب او د قران مجید د جماعتونو به احترامي کړی دا الله ذلیل تاسو ګورئ نه مشرف غټ جرنیلو او تاسو به دا لاسونه ودی به تاسو ځای نه هټ کم چې چاته باندې پته ونه لګي وشنن رنزيږي
او هغه طالبان چې څوک هټ یادول ورشه هغه نن په دنیا کې الله تعالی وته یو کمال او نور ورکړه نو الله یې ذلیل کوي چا چې د شاعر الله توهین او هغه نه دی تاسو په معاشره کې وګورئ کم سړی چې د دین پسې لګیا دی د شاعر الله بے عزتی کوي یا به د اخر کې بک بک کوي لیوانه وي د سودای شي اخره کې او یا وګوره نو د اولاد ته وګوره خدای به اولاد مولا ضایع کوي او خدای په داسې غضب کې اخته کی کنه د زړه هغه خلک وي خدای دې د زړه په درد اخته کا نو چې کم زړه د دین مخالف ته خدای د زړه په درد اخته کی ښا الله دې رونه موږ د حق د مخالفت نو ساتي ښا علم تر الله وی تنګور کیف سرنګ فعل فعل کړه رب کرفستا باصحاب الفیل خاوندانو د اتیانو سره علم یجعل کیدم الله نو ګرځول کیدم مکر داغي فی تذلیل پتبایا کہ وارسل راولک اللہ تعالی علیہم پغیمانے طیرن مرعای ابابیل ابابیل ڈالے ڈالے سادگان وای بعد سادگان یا ابابیل لا مرغای دا دا مرغای نه دا ابابیل تاسو مختصر البانی کی بویلی ابابیل دا جمع ابولتون دا یا دا ابالتون دا ابالا ابولا دا دو خرانڈ گیڑی تا ویلی شي د خرانډو ګېډې راواله کنه چې لاس ته چاپی رکیږي نو دا بیا کنایه ده د لخر نه د جمع نه نو تیرن راولېږي الله تعالی ابابیل پلټن پلټن ډلې ډلې ترمیم چې وشتري هغه لره بحجارت پاکانو سره من سجیل دا معرب د څنګه ګیل نه خټه چې ګټه شي نو خټه چې ګټه شي نو موږ وته کوتکانه وو کانکر وته دا خخته نه دا خخته دیکھ یو خخته په بټای کې سخت شي نه ته کانکر وو یاره سخت نو الله وای ما په داسې کانی راو استل چاغسو ا کانکر ها فجعلهم وی ګرځو هغه لره کاسب معقول پشان دا غبوسو معقول خورل شو ګوررونو دا ساروی چې شوان کوي کنه نو د جامونه غاړو دا هغه صدانی کته وګرځي چې کته وګرځيږي هغه ډیر باریکي نو الله وای تکرنګ دا اصحاب الفیل او باقی د دې شان نزول خو مې ته نو دا ابرهه واقعه مشهوره ده ابرهه چې ده نو هغه په دغه معنی عمله کوله په یو هغه داسې چلو هغه د خلک وې مدینه ته مکه ته ولېږي چا ورته ویلته د عبادت ځای جوړ دی نو خلک عبادت لذي هغه خا یو کوټه بس دلته جوړ کړ نه هلته کوټه جوړ کړ نو اعلان وکړ نو خلکو ته ویل کوم مزه اوس بس دې کوټې نه تاویږي را تاویږي انو خلک با د هغه کوټې نه تاویږي انو چې بیا په دغه کال باندې د یمن خلک رانل چې تاسو د یو کولې الته کوټه جوړ کړل نو قریشیان باندې خپشو ها دا خو د خانه کعبه به احترامي وکړه یو سړی لړ نو التبا دا هغه چې کوم کوټه کعبه هغه جوړ کړی او مصنوعي نو پاره کې ولا ګندګي وکړه او اوري وته ورته کو ابرهه ته پته ولګي دا ښا ابرهه ځان سره دغه روان کړ هاتیان را روان کړ او چې هاتیان را روان کړل وېزم او په دې دغه باندې املکم د خانه کعبه ول روانو نو دې چراغ انو د نبی علیہ السلام نیکو حضرت عبدالمطلب سے د اوخان چې کوم دی نو آغا سریدول تلیو انو ابرهه غرا ټینګ کړ چې ابرهه غرا ټینګ کړ نو ابولا عبدالمطلب سے چې ته سره ته نو چې عبدالمطلب سے د لری نه ولیدو د عبدالمطلب سے یو عظمت د رسول الله چونکه هغه اصل د هغه په پوش کې نو هغه عظمت په موجود نو په ابراهیم باندې روب راغلی خپل تخت نه راو دانګل کته شراوی دانګل نو عبدالمطلب سے ځان سره په تخت باندې کېنو ډیر قدر عزت ولا وکړو او ورته وی تسل راغله نو عبدالمطلب سے وته تاسو ما خان نسلی ما ته ما خان راکا نو هغه ابراهیم ته یو ما خو ته ډیر چت سړی غاڼلې تا دومره کمزور سوال کو زدل خانه کعبه روانو او ته صرف د خپل خانو غم غسته الله اکبر عبدالمطلب سے هغه ټیم تاریخي جمله وي عبدالمطلب سے وتوي انا رب الابل زد خانو مالک او د خانه کعبه مالک دا بل
سيمنعه او حفاظت کی زما سکار او راغه او خلق توی آبادا خلق توی لری شي غرونو توخیله پری دی جرازي ابرا مخکرانه الله پیدا مرغان راولېګل او خانه یو مرغای براتلا او بس پلاس کې سم کروز میزایلو په یو پنجه کې په بل کې په مخو کې درې کاڼي بچ دا سره پرې به قدرت پسر براغه کلان دی بتی وته سړی نه سوټه بته جوړه ښه انو فجعلم قسم معقول الله اکبر ولله الحمد ورپسې سورہ قریش ته نازل پس د سورہ 3 نا په حالت د نزول کې دا 29 نمبر دی او رب دې د ماقبل سره دا اصحاب الفیل ندي د یو لکه باسل د یزکه کې باسل چې د خانه کعبه عظمت او قدر نسات زکه الله تبا او برباد کړ د دې صورت موضوع درونو فرائض د علماء کرام او د صوفیه کرام صوفیه علماء دا غي فرائض سدي فليعبدوا رب هذا البيت ایبد الله در عبادت کوي بسم الله شروع کوم پنوم د الله تعالی الذي اغذات جعل البيت چې وی ګرځو بیت خانه کعبه لرا امنا زائد امن الرحمن الله عام مهرباني کوونکې بإلاف آلی الرحیم علی من حبد رب البيت لإلاف قریش رونو دا لإلاف ان کی مفسرین دومره ډېر خبر کوي چې د علام سره متعلق دي او دې سره ډېر ګرانیږي سو کی صورت کې مخ کې سره لګي صورت کې رستو سره لګي سو معذوب راو باز سره او باز الله تعالی دې زموږ استاد محترم شیخ العرب والعجم ډاکټر سید شیر علي شاه صاحب نور الله مرکزه الله دې مرکز منور موتر کی تمره آسان به وي ډاکټر صاحب کمال دا چې ډاکټر صاحب موږ ته دوره تفسیر کو نو دیرشمه سپاره موږ ته اول خولې و دیرشمه اول ویلو اړم بیا شروع کړه انو دا خو وضاحت سره ویلو او دا حضرت وی ز تاسو ته وسوم حضرت وی چې دا زکه تاسو ته داوا حضرت لاهوري صاحب رحمه الله د امام المفسرین د حضرت لاهوري صاحب چې کوم انداز تفسیر دی تاسو قران عزیز وګورئ یلته غو دما سره دوه پروت ته کنه ناغه بس ساده ترجمه لیکلی دا یو دوه یو ټکی لیکلی نو پدې معنی هر سړی نه پويږي ګوره ها چې سو پوری د حضرت لاهوري صاحب د شاګرد سبق نی وی هغه د هر صورت دا موضوع چې راو باسي دا د لاهوري صاحب طرز دا بل چانه دا ډومبه ایجاد لاهوري صاحب کړو انو لاهوري صاحب وایي چې تا مثلا دا بیان وکړه دا کیسه دی ویلا دا اصحاب فیل دینا سبق راو باسا او سبق هم تقلی چې د دې صورت خلاصه او موضوع دا راو دي چې توهین د شاعر الله موجب د ذلت دا چې هر صورت لراو باسي نو دې دا کې حضرت چې کوم دی الاف قریش حضرت ډیر اسانه وي ډاکټر صاحب باغا الله دې بس مرکز منور موتر کی ما دې هغه انداز وسم یاد دا داسې مسند ډاکټر صاحب بنو داسې نه اواز کوم پروت ته داغه پروت او د دارالعلوم حقانی هغه زوړ جمعات نه د هغه د دروازه چې کومه د دروازې ته ګوري نو د دې دروازې باندې میاس کې بناست مخ به داسه ساده زوده بناست او بل کمال دا مونږ شي دومره نکات به وي دومره اشعار به وي او قران مجید به سره کوم قران مجید به سره د عرب د قران مجید وړو کې هم ته ناراضي دوره بحر د علم بحر یو هغه یو امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نور الله مرکزه تاسو دا غي درس واوري هم اریان بشي موږ ته خود نو قران پروت صفدر صاحب ته بالکل صفا ساده قران مجید کو سړی اریان شي دا نو ته بغه وی څنګه الله ولا داسې حافظ ور کړی واخا نو ډاکټر صاحب بدی دا کوي فعلت ما فعلنا فعلت ما وکا چې کوم چا سره اصحاب پیلو سره لإلاف قریش د وجد الفت زمانه قریش سره خدای وای دا اصحاب الفیل ابراهیم زکه تبا کو چې زما د قریش سره مینوا زما د خانه کعبه د خلق سره الفتو کچاره ابراهیم نه تبا کو نو د قریش عزت اپ خارو کې ملاوي د قریش مقام غرزیدو د قریش د مقام اوچت ساتلو د پاره الله وی ما څه چلو کو
ما چې دنو ابره تبا کها ایلافهم الفت زما غیسرا رحلت الشتاء چې سفر د جمی بو والصيف او د ګرمای بو نو جمی کې بعد یمن تتلل او په ګرمای کې بدای چې دی نو شام یخت نو شام ته بدلل او ورونو ټول قافلې با خلق لوټلې او چې قریشیان بدلل پلارا سو په مخه ترال سو کې قریشیان حضرت څخه خدمت دا څنګه دا پنجاب ني پنجاب کې جو ورشي په سفر کې کنه یو شي پټکي وتاړي او میا صاحب سید سے او هغه د سید کم قدر کوي ان دای دکرانګي د قریش والو هغه قدر کوخه نو فلیعبدو نشه ګورا دیل الله داسې مقام ورکو دیل الله امن ورکو نو دای بس چل کوي وہی جس کا گائیے اس کا گیت گائیے چې الله درمانه انعامات وکړل د الله انعامات چې دنو اثر دا پکار د چې فلیعبدو پکار د عبادت کی رب هذا البيت رب د بیت الله الذي اغذت اطعمهم چې موړ ک دیلر من جوع دلوګینا او وامنهم او محفوظ ک دیلر من خوف د خوف او د یارینا نورونو یاد ساتي فلاحی ریاست فلاحی سٹیٹ دا اغی کی دا دو خبر لازمی دی پا حکمران معنی دا خبر لازم دا چھ دے بخپل رعایت دو سیزونا ورکی او کم حکمران چھ خپل رعایت دا دو سیزونا نشی ورکولے کاغا مولا دے او کا غیر مولا دے دا حکمران دا حکمران قابل دے یو با دے خپل شہری تا امن ورکی دے چھ دا دمرا پروٹوکول علی دے چھ دا دمرا غٹ تنخواگانی علی دا دے چھ دا دمرا مراعت علی دا دے دا پارا علی چھ دے با خپل رعایت امن ورکی کہ دے امن نشی ورکول دے بیا دا حکومت قابل دے او دویم چھ دا در رعایت ہر کس تا چھ دنو پا آسانائی سارا ضروریات زندگی اگا ملاوی کچھری او سڑے فل شہری تا ضروریات زندگی نشی ورکولے او دا سڑے دا حکومت قابل دے لہذا دا دو سیزن رونو دیر لازم دی دانا او زمانگا علمیہ دانا زمانگ علمیہ دانا جو زمانگو قبرانان دا غی پروٹوکول گوری دا غی مراعات گوری دا غی سپوتا مرابی اگا ملاوی کی سپوتا ایسیگان لگی دے او دلتا قوم دا دلوگی مری او دا دی بنیادی یو وجہ اکثر دا قاری سے تقریباً زمان پا قیال مانے پہر بیان کرے دا حدیث ہو نبی علیہ السلام فرمائی چھے دور برازی خلق با یفرون من العلماء والفقهاء خلق با دا علماءنا و دا فقهاءنا لری تختی دا عالم و دا فقید ابرا با نمانی او شاہ نعمت اللہ شاہ بیلی دی کنو دور براشی عالم زا علم نالا دا ناز فامی گریا نادا برکس عریا مصروف والحانا وی عالم با دا خپل علم نجاڑی یا اللہ دی خلق مانی سشوی دی دی رمضان تاو گورا دی روجی تاو گورا دی گڑاگانو تاو گورا عالم زا علم نالا دانا زفامی گریا او اقل من با خپل عقل جاری شی یا خدای پاکا دی خلقو پا عقل کے ڈش شانے چلی سلو سیدوا تا پدریس و ملاوی کے بیام وہی ٹکتی وی نادا برکس عریا مصروف والحانا نادانان خلق اگئی بخپ گڑاگانو کے مستی اٹھ پروابے نہیں بیاگوی بہمو رگی در آیت بے پردگی در آیت بے غیرتی براشی بے حیائی بے پردگی براشی عصمت پروش باشد ظاہر چھ زاہدانا خلق با عصمت پروش عزتو نبا خرسائی اب معاشرہ کے بے اچھت نمی بیاگوی باشی اگر با مشرق شنوی کلام مغرب یو سڑے با مشرق کے پاتی کی گئے با مغرب خبری اوری دا دادنا شپک سوا کالا مخ کی بیلی دی سو کالا شپک سوا کالا مخ کی بیلی دی وی آیت سرود عیبی زا عالم غر شیعانا او دا برنا با عجبا کی با خبری وی واوری او رو آریان بشی تاسو دا کسیدو بلو علی دا پارسائی کدا یار دا پاکستان جوڑی دو تا اشارہ ورکڑی دا قائد اعظم علی جناح تے ورکڑی دا گاندھی تے اشارہ ورکڑی دا بیا هغه وای ځان وته تیار ساتي دا نور چې سویلو هغه عرض شوی دي هغه وای روزه اٹک د سهبار اسخون اهل کفار وای دا اٹک د سین نه وای دا بدري ورځو د وینو ډک بېږي
دا موږ چې په کوم علاقه کې ګرځو دا ټکه سین سره ټوله جوخته علاقه لګېدلې ده په دې دا به لویه معرکه کېږي دا به لویه معرکه کېږي علا کل حال رونو الله تعالی دې موږ ته پوه راکړي وآمنوا من حب الله اکبر ولله الحمد ورپسې سورة ماعون دی سورة ماعون دا مکی صورت نازل شوی پس د سورة تکاثر نه په حالت د نزول کې دا ولسم نمبر صورت ته رب د ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې الله تعالی ذکر اسباب د کامیابی د هدایت کو چې فلیعبدوا رب هذا البيت او دې ځای کې الله جل شانه هغه اسباب ذکر کوي چې هغه اسباب د تباہی دي هغه اسباب د غر کی دوری نو بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي اغذات نبه چې خبر ورک په تنبیه درز د قیامت باندې او رحمان دی الله تعالی بتربیت الیتیم والمسکین او رحیم دی الله تعالی بالمصلین الموحدین ارایت الذي پیغمبر تعالی دلو ته خبري کني خبر دل خبر در کوم الذي اثر يكذب جدي تکذیب کوي بيوم الدين پرز د قیامت باندې فذلك الذي دا غسړې دی يدعو اليتيم چې د دکی ور کوي یتیم ته نګورونو چې کم سړې د قیامت د منکر دی نو دیکھو بیا بس میراتونو پسې ګرځي پاک پلید حرام حلال نه ګوري د ټول لړومبه د دخ په کمزوري راځي او کمزور د یتیمی نو ټول عمر د میراتونو خوړلې ښه فذلك الذي دا غسړ يدعو اليتيم چې د دکی ور کوي یتیم ته ولا يحض او نتی دی ځان لرا یو ولا يحض نتی دی غیر لرا علی طعام المسکین په طعام د مسکین باندې نو په جیب لړم ناشتي نو په خپل د خدای په لار کې صدقه ور کوي او نه بل سړي د صدقه وي نو فویل الله وی هلاکت للمصلین د پار د مسکون کو الذين اغ مصلین هم عن صلاتهم چې دی د حکمت د مصدقه د مصلی اطلاق په وشو خدای د مصلا عن صلاتهم د حکمت د منساون غافل دي حکمت د مستدرونو موز حکمت داره چې اجتماعیت تراشی ته په 15 وخت ول راجمع کیږي یاره یو مسلمان رور دی نشته چې ته دا تاسو کې ولې نشته یو سړی پریشان دی د دې څه پریشانی ده چې راځو هغه برابر کوم یاره تکلیف دی چې هغه څه تکلیف دی هغه لري کوم اوس دغه مسکای خدای د موږ د حکمت نه خبره ده الذين لا كثانهم يراؤون چې دی ریا کوي کد رکعت کوي هغه هم د پار د خودنه کوي او يمنعون الماعون او منکی معمولی سیزونه نو ګوره موږ خو د پار د اجتماعیت راغلو او د سکای اجتماعیت بدی نه را دي چې خپل غټه ځان سره محفوظي خي او د بل هغه معنی د خلای خي او د بل خوري خپل تخان دي کنه انو دا نه چې د بل بخوري خپل ته بخان دي دې سره کار نه کیږي اوس دا دومره بیکار سړی دی چې معمولی سیز دنه سوکو غواړي سوکو ته مالګه راکا یاره مالګه ختمه شوی ده ډبای راکو یاره پای کې تیلی نشته لور راکو یغه پسته یاره امبه راکو د هغې لاس کې مات دی هلکه ته نه وره اجتماعي معاشره کې چې ته پاتې کېږي یو بل سره خیر ښېګړه کې څوک چاله په قبر کې جواب نه ورکوي او دا ځان له خبره ده باید بل سړي له هم دا پکار دي چې سیدې ته واغستو لوري ته واغسته ترنګړ رامبې ته واغسته نو بیا دې ولا واپس ورکی دا نه چې بس هغه ځان سره پوخ کیږي ښه نو دا نه د پکار الله اکبر ولله الحمد ورپسې سورۃ نو سورې کوثر ده دا مکی سورۃ ته نازل شوه پس د سورې عادیات نه په حالت د نزول کې دا 15 نمبر سورۃ ته او دې ځای کې د دې رب د ما قبل سره په ما قبل کې اوصاف د مکذبینو او دې ځای کې اوصاف د متقینو هغه ذکر کیږي او د دې سورۃ موضوع ده اصول عظمت د اعداء نه د دې سورۃ موضوع اصول عظمت د اعداء اسلام بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي غزات اقام الدلیل فی اعطاء القرآن علی التوحید والرساله او الرحمن الله تعالی رحمان به ارسال په ارسال د سره رسول سره او الرحیم علی من صلى موږ کوي ونه حر او نحر کوي ان اعطینا بشک الله و من درکړه تعالی الکوثر حوض کوثر الله و من درکتا ته حوض کوثر او حوض کوثر سره اغه نهر دی نو فصل لربک ته مسکوا لربک د پار رستا ونحر او ته قربانی کوا نو فصل لربک ته بدنی عبادت کوا
وانحر مالی عبادت کو ان شانیک بیشک دشمن ستا والابتر هغه به شانډي هغه به خیری هغه به لکای ها نو ګور ورونو فصل لربک مسکو د ربستا نو دا مالی عبادت بدنی عبادت وانحر او مالی عبادت ها انو بعض خلق هغه دا پرویزیان چې کوم اعلی دغه دي منکری حدیث دي د قربانای ته ضرورت دی وای چاله صدقه ورکا غریب له ورکا دا د دې په دغه ټیم کې غریب ډیر رایا شي دا به ټي وی ګان دا انکران نه راځي چې یاره عمرې ته ساجت خپل گاوند کې پیسې ورکا دا تاسو وای دا یو ډېر خواږی خبرې کوي د انسانیت دی وای دا کمیونست دي کمیونست د چا په ایډو چې تاسو ولیدل چې زمونږ مذهب دا انسانیت دی څه شی دی زمونږ مذهب انسانیت دی په پخو پاڼو پوه شي دا کمیونست دی الکه د زناوره د انسانیت امداد او د انسانیت په ښېګړه ته د الله نه ښه پوهېږي د الله د دین نه علاوه د الله د رالیږلي حکم نه علاوه نور څومره سیز چې دغه انسانیت نه دغه حیوانیت دی د الله د احکامو نه ځان پټوي د خپل شهوانیت د پوره کولو دپاره ټایټل د انسانیت لګولې نو دوی د انسانیت امداد وکړه لکه د انسانیت امداد چې په ودونو کې 4 لکه لګې نو هغه م لګو که نه چې نور سل خرچې کې هغه م کو که نه ستا صرف دل ته ذهن راغی صرف په قربانۍ باندې اصل کې د خدای حکم سره نه لګي او ورونو یاد ساتئ حکمت دا ثانوي شی دی اصل چیز د الله تعالی د امر امتثال دی ګوره زه اکثر مثال ورکوم الله جل شانه مونږ ته وایي چې تاسو موس کوئ نو چاردام کوئ پاکی حاصلوي مونږ اودس کوئ که نه اوس مونږ اودس کوو که چېرې الله جل شانه مونږ ته دا ویلو چې تاسو موس کوئ نو د مونځ نه مخکې به تاسو په ځان باندې سوټې تپئ نو مونږ به بیا چاردام کوو که په ځان به هم سوټې تپلې په ځان به هم سوټې تپلې ولې اصل د الله حکم ته کتل دي که ستا په سمجھ کې راځي هلکه ستا په زه د چنچڼ عمره دومره مازغدي نیسلي دي د خدای حکم ته هغه متوجه کړي دي د خدای احکام چې الله چې څه مقرر کړي دي په هغې کې د بندګانو دپاره الله لوی خیر مقرر کړی دی ښه الله اکبر ولله الحمد ورپسې سوره کافرون دا مکی د نازل پس د سوره ماعون په حالت د نزول کې دا 13 نمبر سورت ته عشات ان شانک والابتر او استاد دشمن دا دمبوریدلې دلته وی بایکاټ ته وکا قل وتو یا ایها الکافرون کافرون لا اعبد ما تعبدون او د دې صورت موجوده مقاطعان الكفار ډاکټر صاحب بوي الله سے تعلق جوڑو اوروں سے تعلق توڑو اور د سورہ کافرون موضوع صدا اللہ سے تعلق جوڑو اوروں سے تعلق توڑو نور خلق سر تعلق کھٹ گئی او اللہ سر تعلق لگوئی بسم اللہ شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي اغذات خلقا چې پیدا ک لعبادته د پاد عبادت قل العابدين عابدان الرحمن على الحلق بعطاء اسباب الهدايه او الرحيم بعطاء التوفيق بالطاعته قل ورد نبی علیہ السلام یا ایها الكافرون قلوا پیغمبر یا ایها الکافرون و کافرانو لا اعبد ذ عبادت نکم ماذا او کافرانو وسدیان ګور پتام قران مجید کې الله تعالی کافر ته کافر نه دی ویلي یو دا راځي چې کافر ته کافر ولی ورنو اړیر خلک کی دای سره سټیمپونه او بدرس سره کافر صدرس دا مشرک درس دا بدعتي نزان سره په دومره مضبوط سټیمپونه نه ساتي ښا خلک به کافران کوئی نه خلق با دین نه لري کوئی نه خلق با دین ته راړوي وای سیدنا ما د رايج موسی علیه السلام یو ځل روانو چرته ته یو ګډباو نا ګډباو یا الله ته بچرته ستا به وخت ګندې څه بدل وخت وینځم او الله ته بچرته او طالب د سترګې تورې کم او الله ته بچرته د ګړې ولشم د تعالی پای در کوم او دا ټول خبرې دا د جسمیت دي د سره سره کافر کیږي موسی علیہ السلام د غرق شدا سوای انو موسی علیہ السلام د منی غدا د کفر خبرې کې نو موسی علیہ السلام د نه لړ کې نه لړ د په جړاګانو شروع شو یا الله څه کافر ته د ګناګار سم د غلط کار کو نو مولانا رومي وای آمد سوه موسی از خدا
د خدای د طرف نه موسی علیہ السلام ته وحی رااله بنده مارا چرا کر دی جدا زما یو بندو ساده او کمکل علم وسرنو ما سره لګیاو تا زمانه جدا کو تا هغه پوکړو کنه اوس یو سړی دی غاړي ته مسکی نو دا نه چې وتاوای موږ مکو وتاوای دا مخ داسې راواړو بندے مارا چرا کر دی جدا تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی تو ما دنیا تا دیر رگلے چه خلق ما سر ولگوا زمانہ لری سڑے راول ما تی نزدیکا نہ برائے فصل کردن آمدی دانا چه کم پا جماعت کے موجود دے پاغا مانی تشٹیمپو نہ لگے ہو باسی دے جماعتنا اگا مو باسا مقصد دا دے رنو ورا هر سړی ته په خال کا باندې आवाज ورکړ چې تاسو ته کافر وي بس هغه ته په مقابله راغی ښا قل ودعوا نبی علیہ السلام یا ایها الکافرون وکافرون لا اعبد ز عبادت نکوم ما دا هغه خدایانو تعبدون چې تاسو عبادت کوي ولا انتم نتاسو عابدون عبادت کوونکی ما دا خدای اعبد چې عبادت کوم ولا انا عابد نز عبادت کوونکی ما په هغه طریقه باندې اوس ګوره دا تجدید شوخا دا تاکید نشو ما پاغ طریقہ مانے عبدتم کہ تاسو عبادت کی تاسو عبادت سے دے فإنک تتوب بالبیت عریانا دی با بیت اللہ نا پا بربنڈا تواب کو دی با ویزا مونگ دا کم دے کپلو کو من گناہونا کڑی دی و دی کہ دا گناہونا اثار دے پا بربنڈا بے زناور تواب شروع اچھا خانہ کعبی تبرال نسیٹائی بے گا گولے اللہ وی ندا سے ولا انتم نتازو عابدون عبادت کون کی ما فآغ طریقہ مانے اعبد جدا عبادت کم لکم دا پارا ستاسو دینکم جزا دا دین ستاسو دا ولی ما دا پارا دین او جزا دا دین زمانا اللہ اکبر وللہ الحمد ورپسی سورہ نصر دے سورہ نصر دا مدنی سورت دے نازل لے پس دا سورہ توبینا او پا حالت دا نزول کی دا یوصل 14 نمبر صورت تے بسم اللہ شروع کم او دا دی صورت موضوع صدا دا دی صورت موضوع دا فتح دا کامیاب زندگی بشارت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کامیاب زندگی بشارت بسم اللہ شروع کم پنم دا اللہ تعالی الذي آغازات تے چعلبائی ورکل اسلام لرا او دین لرا پا امداد پلمانے اور رحمان دے اللہ تعالیٰ بفتح بلاد الاسلام اور رحیم دے اللہ تعالیٰ من ادخلو فی الاسلام کسوک اسلام کے داخل کی اذا جاء نصر اللہ ہر کل جراشی نصر اللہ امداد دے اللہ تعالیٰ والفتح او فتح رالا کل جد اللہ امداد راغے او کل چی فتح رالا ورأيت الناس او کلچ راش امداد اللہ تعالی فتح ورأيت الناس او تاولید خلق لرا یدحلون داخلی کی فی دین اللہ پا دین دا اللہ تعالی کے افواجن ڈلے ڈلے جوگ در جو فسبح بحمد ربکا نو تسبیح بیانوا پا حمد در افستامانی او واستغفر و بخن غارد اللہ تعالی انہو شان دارد اللہ تعالی کان دے توابا دیر تو بقبل ان کے رونو گورائی اس ٹیم دیر نشتے بس مختصر دا تواب ورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح دا صورت کل نازل شو کل نبی علیہ السلام دیار لسکال دا مکی دور بیا لسکال مدنی دور پا مدنی دور کی چکلا پا اتم کال مانے فتح مکہ وشوا او مسلمانانو تا حکومت ملاو شو او یو اسلامی ریاست او سٹیٹ جوڑ شو اللہ ورطی پیغمبر ورأیت الناس استاسو گوری چھے حضرت لتاسو لار دغا دغا پکلار لار ور کی استائی تا نا ما خواهد بس ما مجید عید داشت ما مجید افراکم نن وصلنا
الله اکبر ولله الحمد. ورپسې سورۃ نو سورہ لهب ده. سورہ لهب دا مکی سورۃ ته او دا نازل شوه پس د سورہ فاتحه نه. په حالت نزول کې دا چې د شپږم نمبر سورۃ ته او د دې سورۃ موضوع دا فریضه د تبلیغ نه خارج نو چې دنو دا د ابو لهب په گروه کې شامل دی. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي اغذات هلاك عدو نبی چې د خپل پیغمبر دشمن هلاک. الرحمن الله تعالی عام مهربانی کوونکی علی من آمنا چا علا پاغه چا مانه من آمن چې ایمان راوړ و نصر دین او الرحیم علی المؤمنین او رحیم دی الله تعالی په مؤمنانو باندې. تبت یدا انو هلاک دي دواړه تبرونو داغه مشهور چې دنو آشان نزول چې نبی علیہ السلام خپل قوم ته چې دنو دعوت ورکو چې دعوت ورکو انو ټول غلیو مال ته مخ کې ویلو ابو لهب ودریدو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی تب لك دا الله سبحانه تب لك علی هذا جماعتنا سائر اليوم. الله وی خا تا زما پیغمبر ما تدرا سوچت کو الله په دپاو لګولا او داسې دپا په تام قران مجید کې په اچھا نه لګیدلې څنګه په دل لګیدلې دا ها. تبت یدا الله وی هلاک دي یدا دواړه له سنت ابي لهب وتب او الله وی هلاک شو ورا دا جوی دا څنګه صورت را یا د هلاک نو الله په دپاو لګو بس هلاک شو ما اغنا الله وی لرنه کداغنا مالو مال لغو وما آغا کسبا چې د کسب کړه اولاد دا نو د مالم سلری نکو او د اولاد ډېر مالدار د باندې خدای یو بیماری ولګوله انو هغه اولاد هغه بوله خواله نه تبیا نو چا ورته وی الګ د باندې داسې بیماری لګي تاسو باندې به ولګي دا بدی خلکو باندې چې وای کرونا وکنه وای بیمار خواله بنه دی خان خپل پلار خواله به سګنت مور خواله به سګنت چې مړ به کټ خواله به سګنت انو د خواله سګنت چې نتلل انو دی ول یو نو کرونی سو انو کر لړې پیسې ورکولې هغه بچ دی انو د ابو لهب له کمرې ته خوراک وړو چې خوراک به وړو نو کر ته چاوي زناورا ته باندې خو ناکار بیماری ده تبه هلاک شي هغه وی ښا نو دلته بده بوله خواله نه ته نو چې دی به ولا زامنو بوله پای او خوراک مراک سو ورکو د بوړه د تنبیه شاته بکینا ته پخپله به وکړو پخپله به وخوړه ابو لهب له سن ورکول ابد لوګي د وجه چغي وولې نو دې زامن به وی دا بابا ولې چغي وي بابا ډېر خوشاله دی بابا خوشاله دی سوا غل شو چې غل وي بابا له خوب ورغل د شوی دی اچ وی کدا اسخان شوی او بیا انو بیا وته د دلری نه پړی وشتل او راي کګ یا لوی سردارو یو چت خاندانو وګوره چې د دو جانو سردار په مقابله کې راغنو الله ذلیل او رسوا کخه نو ما اغنا عنه ماله وما کسب سيصلى نظر د داخل بكم دلر نارن اغه اور ذات لهب چې هغه اور د لمبو والوي ومراتو بيبي د حماله الحطب اپور تکون کې د حطب دا د بالونو دا یو انو دیبا چې دنو دا دومره د سردار خزه او مالدار او خدوره کنجوس وا چې نو کرله به 2 روپای نه ورکول چې بل زګور د باج سړی خو مالدار يرسي او که پاند راړلی نو پخپله وته وګنی سي که کار کولی نو پخپله کوي نو خدای دې پوکا تعالی خدای پیسې درکړي دي غریبانو حق ته دای تم څه کار پرې چې دای کارو کې دای په مزدوري وشي انو دی هغه نه پرې خو پخپله به رسو کول دای خصاصت ذکر کوي یا حماله الحطب الله اذا شغل خور ده فی جیدها پمارایدا کې حبل اگر رسای وا مم مسد کجوری د پټنا الله اکبر ولله الحمد. ورپسې سورہ اخلاص ته دا مکی ده نازل لپس د سورہ ناس نا په حالت د نزول کې دا چې د 22 نمبر سورۃ ته او د دې سورۃ د ما قبل سره ربط دار ابو لهب میں ولې تباک د عقیدی د توحید قائل نو بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي غذات عرف نفسه چې تعریف کو در خپل ځان او رحمان د الله تعالی په تفصیل د صفات سره او رحیم د الله تعالی په ترتیب د صفات سره قل وای نبی علیہ السلام هو الله شان د الله تعالی چې احد اک یو ده نورونو
دا هوا نور مفسرین وایي دا ضمیر شان دی او زمین شیوخ وایي نه هوا دغه ذات دا شاته په قرآن مجید کې چې ذکر شو الله تعالی دی احد ایک یو دی نو احد وی واحد وی نوی ولی واحد چې کوم دی دا عدد فردی فائدہ کوي او احد چې کوم دی دا ذاتی حقیقی وحدت چې دنو فائدہ کوي نو الله احد دی ایک یو دی د دویم پکې تصور هم نشته واحد لا شریک دی الله الصمد الله بے نیاز دی وای صمد هغه ذات ته وای چې هر څوک په هر آن کې په هر زمان کې په هر کار کې هغه ته محتاج وي هغه هیڅ چاته په هیڅ چیز کې په هیڅ وخت کې محتاج نه لم یلد نه څوک زیږولی دي ولم یولد نه د الله تعالی زیږولی شوی دی ولم یکن له او نشته دی الله تعالی د پاره کفوا مساوي احد یو ذات نو ګوره نه تی اعلی شریک شته نه تی ادنا شریک شته نه تی مساوي شریک شته الله اکبر ولله الحمد دا ورپسې صورت او دارونو دا درې صورت ټیم کم ده دا درې صورت دا زمون حضرات فرمای چې د تام قرآن مجید ابتدا شوا نو سوره فاتحه مقدمه وا دا الحمد الف لام میم نوالد من مسد پورې مطالب ذکر شو او دا سوره اخلاص دا درې صورت دا لوب لباب دا چې دنو د څه شه ده دا د قرآن مجید ده ورپسې سوره فلق ته سوره فلق دا مکی ده نازل شوی پس د سوره فیل نه په حالت نزول کې دا شلم نمبر صورت ته او د دې رب د ماقبل سره دار چې دا دواړه صورتونه دا د الله الصمد دا غي تفصیل له او د دې مختصر شان نزول دار چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې لبید ابن اعصم يهودي د په سحر کړو بعضی وای د لبید ابن اعصم لونو په کړو او هغه ځکه وای چې دلته د نفاسات صيغه د مؤنث دی د وجه نه وای هغه زموږ شيوخ جواب کوي چې نه نفاسات موصوف معذوب ته من شر النفوس النفاسات هغه نفوس هغه نفس چې هغه مذکر معلوم دغه اطلاق راځي انه لبید ابن اعصم باندې راځي نو ته په سحر وکړه چې د په سحر وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو کار کړو او نبی علیہ السلام ته بداسه لګیدا چې ما نه ده کړي یو کار به نو کړي نبی علیہ السلام ته بداسه لګیدا چې دا کار ما کړی دی دا حالات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دینی امور باندې اثر نو یو ځل نبی علیہ السلام آرام کو حدود و پر اختیار علی یو سر ته درې د بلخ پوتا یو بل ته په ملګری څه چل شوی دی وای سحر په کړه چا په کړه لبید ابن عاصم په کړه دی کم ځای زیاروان کوی کې دی نبی علیہ السلام چې راوی شو انو مرد مومنانو عائشہ بی بی ته وی الله زما چې دنو بیمار علاج ما تراولېګ حضرت علی کرم الله وجهه ولېګ ورته ورشه کوی بسی غرار چې راړ نبی علیہ السلام مبارک وخته اغه له غټي ور کړو یو لز غټي وي او د نبی علیہ السلام منغز د اغه غاخونه اغه سره نو نبی علیہ السلام به یو آیات د دې دواړو صورت یو بوي غټه بکلاوي دا بل به وي غټه بکلاوي دا چې یو لس آیاتونه برابر شو یو لس غټه کلاو شو بدی معنی یو ډیر غټ سوال لې هغه سوال لاره چې دا سوره فلق او سوره ناس دا دواړه مکی سورتونه دي دا دواړه کوم سورتونه دي او يهوديان په مکه کې چرته دا په مدینه کې دا په مدینه کې لبید ابن عاصم دا خلق په مدینه کې نو دا هغه جواب کله بحث په دې معنی علامه آلوسی رحمت الله علیه پر روح المعانی کې په دې بدی ځای کې کړه دي علامه آلوسی فرمای اصل کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا هغه رائے دا چې دا دواړه سورتونه دا تعوذ دی دا د قران مجید سورتونه نه دي او د دې تطبیق هم داسې دی چې د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مراد او مقصد دا دی چې دا کله دا پړومبیزل خدا په مکه کې عام نازل شو دا بیا رست په مدینه کې دوباره نازل شوی دی او چې په مدینه کې دا جبرائیل علیہ السلام دوباره راړل نو هغه ټیم دا بطور د قران مجید صورت نور راوړي دا بطور علاج او دم رسول الله ته ور کړو نو چې کله په مکه کې نازل د قران مجید صورتونه ټیک تا کله چې په مدینه کې راړل هغه ټیم کې دا سو دا بطور دم او تعوذ راوړل غلوخه نو د دې نزول بیا دوزله شوی دی او دغه تطبیق ته بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي اغذات فلک الصباح
الرحمن اللہ تعالیٰ عام مہربانی کو ان کے بعشاعت نور الصباح، الرحیم اللہ تعالیٰ خاص مہربانی کو ان کے علاما عازبہو قل وتو نبی علیہ السلام اعوذ پناہ غواړم علاما عازبه آغا سوک چھ پناہ نسی پا اللہ سرا قل وتو نبی علیہ السلام اعوذ پناہ نسم برب الفلق پرب د فلق سرا پرب د سبا سرا فالق الاصباح فالق الحب والنواس فلق معنی دا چون کے دا سبا من شر ما خلق دا شر دا آغنا خلق پیدا کر ومن شر غاسقن او دا شر دا تیارینا اذا وقبا او دا شر دا شپینا اذا وقبا کلچ دا خوریشی ومن شر النفاثات او دا شر دا فک وقت کون کنا چی فکا چی پل عقت بغوٹو کے ومن شر حاسد او دا شر دا حاسدنا اذا حسد ہر کلچ دی حسد کی اللہ اکبر وللہ الحمد حضراتو دا زب دی دا بدال بے دبیو کم استاجو کوئی چی دا صورتم زوا خوزوام چی نپا دے که دا استاجی میسوشی منگ تاسو طولو تا چرا آخری صورت استاجی چی پا ناظرہ دی دقل سی ہوئی چی صورت استاجی حمت یا غبا ہوئی چی منگا و صورت پا کے خبر کولی شو که منگ طول زنانال تا دیر ناستی جی تاسو طول منگ چی پاگئی پا شاگردائی کے راشو اس صرف او صرف مختصر وقت دا پارا زاد دی ملگرو چی دا کم علماء دی نو دا دی دا خواہشو چی منگ تا سند استاجی را کی نو بس تاسو خواہ دا ما اخیری صورت با استاجی وی استاجی لپکلار دی ملگرو تا خیال کوئی دا سی دی اسامن شاہ ترازی زد یو ملگری نوم علم او اغا برازی استاجی با اغا تا سند ورکی او دا سکال زمون دورا الحمدللہ دا زمون دا دارالعلوم مالکیین او پڑنبی جل بانے دا دی دارالعلوم چکم رئیس تے او بانی دے او محتمم دا استاجی دا دی پسندونو مانے دا استاجی الحمدللہ اغا سند مانے دا سخت اغا موجود دے دا ٹول نڑنبے مولانا محمد اسامہ سے ولد مولانا منظور الحق سے باڑوان دیر دیم مولانا نصیر الحق سے بن عبد الصادق سے سوات دریم مولانا محمد رئیس سے بن عزیز اللہ سے افردر علی الرحمن سے بن